لیدونکو السلام علیکم. په دې وخت کې موږ د صدې پریس کلب مخ ته ولاړ یو. تاسو زما شاته ګورئ چې د کوم د بلدیاتي انتخاباتو منتخب کونسلران دي، چیرمن دي، نور دي، هغه څه مطالبې دي او هغه د نن احتجاج کړی دی او هغه تاسو ګورئ چې هغه په خپلو مټو باندې مته تورې جنډې هم لګولې دي. دا څه دپاره کوي ویلې کوي، نو دومره موږ پوښتنې کوو چې د نن د احتجاج د څه حوالې سره دی. خو دې ځای کې چې کله موږ وګورو چې کوم د تحصیل بیس باندې چیرمن دی، نو خو د سنټرل کورم شته ورسره او نه د لویر کورم ورسره شته دی. دونه موږ پوښتنې کوو چې دا څه دپاره دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو اول خپل تعارف وکړو د کوم د یونین څه شی او مطلب دا چې تاسو دې ځای ته نن درتلو څه مقصد دی؟ ما نام محمد مشتاق ته ز ویسی ششو دورانی سره تعلق ساتم کسان کونسلریم. ایمونن حکومت د بلیک ډے مطلب تور ورځ مو منځ کې کوو منځو کنه د مودي لپاره چې مو ته خپل حقوق ملو شي او مو ته اختیارات ملو شي او مو ته اجازه ملو شي. ویلې چې حکومت د اردرو شن مو محروم ساتلیو هغه علاقې چې کوم خپل علاقو نمو منتخب شوی هغه خلکو مونږ ډېر لوی امید وو او ډېر لوی توقعات مونږ هغه توقعات د یو کول کېږي انه میاشتې کېږي چې مو د هغوی خلکو په توقعاتو باندې پرا ونه ختلو نه دې وجې نه مو چیرمن صاحب سره چې څوره د دوی دا تاسو هم کوو لکه د تاسو چیرمن کوم دی د لوور کورم تحصیل یا د سنټر کورم والا په دې وخت کې تاسو سره ویلې نشته؟ هغوی نن میټینګ دی، هغوی سره چیرمنان دي، مو د چیرمنانو ته هم دغه شي دعوت ورکړی چې راشئ تاسو هم یو وخت داسې و چې هغوی مظاهره وه مو تاسو سره ودرېدلو د تاسو چې کومې مطالبې وې هغه په راشولې. نن چې د موږ کومې مطالبې دي ته مو سره په کار دا دی چې ودرېږي او دا مطالبې کې چې کوم دي تاسو مو سره مرسته وکړئ چې دا مطالبې دي مو هم قبول شي هغو خلکو دپاره چې کوم خلک مونه توقعات لري. دې وخت یو بل کس هم سره ولاړ دی، هغې نه موږ تپوس کوو چې هغه خپل تعارف هم وکړي او د تاسو مطلب دا دی چې لکه د څه د تاسو څه مطالبې دي. مولانا صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه لال مد خان کیسان کونسلر یم د تحصیل سنټر کورم سره ویسی 12 سمندر کلی کوم علي شیرزی. مو د کوم نن احتجاج ریکارډ کوو دا یو تور ورځ المنځو په مقصد دا سمو د ال کې پکې څوره د ال کې پکې صدر په آرډر سره مو د ار ډیسټریکټ کې د احتجاج ریکارډ کوو چې یو کول د مو پوراش الان کې د مو خو نه میاشتې وشي مو ته نه اجازه ملو شو او نه مو ته اختیارات ملو شو نه مو ته پند ملو شو. تاسو خپل تقریر کې دا خبره مو کړله چې کچېره مو سره متره دا ظلم زیاته کیږي او مو ته اختیارات نه راکړي بیا مو په د استعفا ورکول باندې په دې اپشن باندې ما غور کو دا خبر لګ کلیر کو. بالکل مو اخیری دی هاته ته رسو مو درې مطالبې دي څنګه مو د مطالبات څو نه منل شو مو بانکاری واخ کې در نویر کو د ال کې پکې په ستا د سیم هاوس مخې ته بدر نویر کو او کدا مطالبات مو نه منلو در نه کیو نه منلو نو بیا مو اخیری استفاګان خپل جمع کو ورسره بیا مو څوره د ال کې پکې د مو پول نه بایکاټ کو اخیری بیا مو ار علاقې خپل آزاد امیدوار. لیدونکو تاسو ولیدل صدا کونسلران د منتخب خلک دي، یقینا د کې شک نشته چې د کوم ځای نه دا منتخب شوي دي دو سره د خپل د حلقې د خپل کو د خلکو سره ډېر توقعات او سره د لوکل اختیارات ګورنمنت به وي او موږ مسالې به ورکېږي. کچېرې دغه خلکو مسالې د حل کولو دو سره څه دم نشته، درو نشته، نه د دغه کوشش و دا یقینا موږ ته داسې ښکاري چې د اسې لکه د دې څه فایده ونه شوله. نو لہٰذا ښه صورت دا دی چې ګورنمنت دې خلکو ته اختیارات ورکړي چې دا خلک په خپل علاقو کې کار شروع کړي. محمد جمیل، وادت نیوز، صدا کورم.